قرآن کی موسیٰ علیہ السلام خپل رب ته فرمائی قال رب ارنی اے رب زما ارنی خپل دیدار ما ته کراو کا چې زه تا وګورم زما ډیر خواهش دی زما ډیر زړه دی زما ډیر د زړه رغبت دی چې زه تا وګورم خو مګر افسوس په مسلمان باندې چې قرآن نه ځان نه خبروي د الله د کلام نه ځان نه خبروي. بهرحال نو الله تعالی جل شانه ته فرمایي قال رب ارني انظر اليك اے رب زما اے د کائنات ربا اے پالون کیا دربا اے د اولاد ورکون کیا اے د دنیا پیدا کون کیا زستا دیدار غواړم او دا ورته څوک وي دا د زمانه پیغمبر ورته وي ناغه ورته څه وي قال لن تراني قال چاویل الله تعالی وی لن ترانی هرگز ته ما نشی کتلې مگر افسوس زما او ستا په مشایخ باندې په اکابر باندې په هغه مولیانو باندې چې نن موږ د خدای توپ درجه ورکړې ده په هغه پیرانو باندې چې موږ د خدای نه هم بل درجه ورکړې ده هغه وی چې ما پلان کیږي کې دیدار وشو او پیغمبر موسی علیه السلام فرمایي قال رب ارني انظر اليك اے رب زما زستا دیدار کول غواړم زستا لیدل غواړم الله وتعالى قال لن تراني هرگز ته ما نشي لیدلې مگر افسوس په مسلمان باندې چې هغه د دې خبره هم قائل دي چاو پلان کې بزرگ الله دیدار شوی او دا داسې خبرې نه دي دا چې ته کله کتابونه ګولاو کې تاسو پته ولګي چې دې څه لیکلي دي په کومه طریقې سره لیکلي دي نن سبا چې تصوف په دا کم عروج سره روان دي ما خو تاسو ته دا خبره کړې وکړه چې قرآن وایي چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ختمیدون کې دی باطل تصوف اسمان سره خبرې کوي اسلام نشته پیری مریدي اسمان سره خبرې کوي امن نشته د مولا چې کم میشن روان کړي هغه اسمان سره خبرې کوي دین اسلام نشته ولی اصل مقصد د دې خلقو دا نه د دین د دې اصل مقصد قرآن نه دی بعض خلک پکې دانسته طور باندې بعض خلک په نادانسته طور باندې لګیا دي او د يهودو او د نصاراو خدمت کوي او مگر افسوس زما او ستا مسلمان په دې خبرو نه پوهېږي سترګې پټې کړي